الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر هذه جهنم التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي كم ركبت على الخطايا فهب لي توبة قبل المنايا. إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو، دا وقت چې کوم آیتونه مبارکه د قرآن کریم ما ولستل دا هغه معنا او مفهوم سره په دې طریقه باندې علماو ذکر کړی دا چې الله رب العزت
د نبی علیه السلام طریقہ انتہائی اہم او ضروری ګرځولې ده او څوک چې د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف په نورو طریقو باندې د خپل ژوندۍ طور طریقې تیري هغه ناکامیاب دي. اللہ رب العزت فرمائے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. چې څوک د پیغمبر د زندګۍ نه علاوه د خپل زندگی د بل چا په تور طریقو باندې تیرول غواړي، حالانکه نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت دینی الاسلام ورکڑے دے، قرآن ورکڑے دے، ضابطہ حیات او یو مبارک دینی چې کوم دے دنیا د انسانانو ډراوړی دی، د هغې دین تابعداري نه کوي، د هغې اتباع نه کوي او په نورو لارو چارو باندې چې کوم دی خپله زندګي خرج کول غواړي، نو د داسې خلکو ټکاڼه چې کوم دی هغه جهنم ده او جهنم ډېر سخت ځای دی. او یو حدیث پاک کی نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک په دنیا کې د دنیا په زندګۍ کې زما د مبارک طریقې نه انحراف وکړي، نو الله رب العزت په جهنم ته داخل کی. او جهنم یو ډیر سخت او ډیر بد ځای دی. نو په دنیا کې د انسانانو د زندګۍ د تیرولو لپاره دستور حیات او بنیاد چې کوم دی هغه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک زندگی ده. یوازې په عباداتو کې نه چې انسان وایي چې په عباداتو کې به زه اتباع کوم، معاملات په خپله زندګۍ تیروم، نه، د نبی علیه السلام مبارکه زندگی دا د عباداتو د فارم ده، دا د معاملاتو د فارم ده، دا د معاشرې د فارم ده. که مونږ او تاسو لږ شان سوچ او فکر وکړو او د نبی علیه السلام د مبارکې زندګۍ مطالعه وکړو، نو د نبی علیه السلام د کور زندگی او د بهر زندگی، د جماعت زندگی او د جنگ د میدان زندگی او د بازار زندگی او د جماعت زندگی، دا ټول چې موږ او تاسو د هغې مطالعه وکړو، په دې ټولو کې الله رب العزت زموږ او ستاسو دپاره یو بهترینه نمونه د زندګۍ د جوړولو او تېرولو دپاره کېښودې ده. قرآن کریم فرقان حمید په یو بل آیت کې الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی د نبی علیه السلام په مبارکه زندګۍ کې ستاسو دپاره یو بهترینه نمونه ده. د هغې مثال به موږ او تاسو داسې واخلو لکه یو ماشوم دی، هغه په هیڅ باندې نه پوهېږي،
او پلار چې کوم دی ښه عاقل بالغ دی پوهه دی دیندار دی هغه په هغه خپل ژوندۍ باندې راړولو کوشش کوي او خی ورته چې بچیا دا وخت چې کوم دی موږ له دا عمل پکار دی دا وخت موږ له داسې ژوندۍ پکار ده دا وخت موږ له داسې چې کوم دی کړه پکار دي وختن په وختن دا هغه تربیت کوي دا هغه اولاد یو وخت دا سراشي چې دغه پلار د دنیا نه رخصت شي لیکن دغه بچي دا خپل پلار په زندګۍ باندې چې کوم دی زندگی تیرې دغه شان زما عزتمن زموږ استاد د پارا رحمه او د هدایت یو بهترین طریقه چې کومه ده هغه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه زندگی ده او څوک چې د دې زندګۍ د جوړولو لپاره مهنت کوي کوشش کوي سعی کوي الله هغه ته لارې اسانه الله رب العزت دا هغه د پاره د هغه زندګۍ دکړه چې کوم دی هغه اسانه دا هغه د پاره الله رب العزت لارې چې کوم دی همواري او چې څوک د هغه مبارک زندګۍ زدکړه نه کوي او پزړه کې د هغه صفایش نوي او پزړه کې د هغه د باغې باندې راتلو د پاره سمینت او کوشش نوي او د اغیار په لارو چارو باندې د کامیابی تصور کوي نو علما فرمایي محال استو جنون استو یعنی دې په ډېره لوی ناکامۍ کې کوم دی الله رب العزت کې خو دی چې څنګه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه طریقہ دا د الله په خزانو کې یو بهترین انعام دی د مسلمانانو لپاره او په دنیا کې موږ او تاسو غور او فکر وکړو چاہتی هر مسلمان چې کلمه د خپل پیغمبر وایي دا هغه دا کله کله ځان سره دا سوچ کوي چې آخرت سره په زما سابقه راتلون کې دا د دې مرګ نه وروسته چې کوم دی خبر د زما تلل دي بیا د قبر نه چې کوم دی د حشر میدان کې ودرېدل دي بیا د حشر د میدان نه چې کوم دی د یوم الحساب په ورځ باندې الله ته چې کوم دی ور مخامخ کېدل دي او بیا زما د پاره فیصله د جهنم یا د جنت ته کېدو ده او دې دا غواړي چې زه کامیاب شم زما د مرګ نه وروسته چې کوم دی ما د کامیابی اعلان وشي چې فلان ابن فلان چې کوم دی هغه کامیاب شو حساب کتاب ور سره برابر وشو یا هغه حساب کتاب ورته معاف شو او رب ذوالجلال دې معاف کو او د جهنم نه بچ کو او جنت ته داخل کو لکه قران کریم کې الله فرمایي کل نفس ذائقه الموت هر یو روح انسان چې دنیا ته روح راوړی دی ذائقه الموت د موت پیاله او د هغه ذائقه بل لازمي چې کوم دې سکی وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز او د قیامت په غولوي ورځ باندې چې د دې لپاره الله فیصله د کامیابی وکي او د جهنم نه بچ کی او جنت ته چې کوم دې د داخلي دوه حکم وکي فقد فاز دا لوی کامیابی د الله په نسبت د محشر مقام دی یوم الحساب شروع دی د الله عدالت لګیدلې دی پیغمبران موجود دي شهدا موجود دي مرسلین نبیان موجود دي اتل الزر مخلوقات هغه میدان کې موجود دي د الله تخت چې کوم دی هغه پروت دی د انسانانو سره د محشر په میدان کې حساب کتاب شروع دی او الله رب العزت یو انسان بارک اعلان کو فمن زحزح عن النار دې ما د
د جهنم نه بچ کو وادخل الجنه فقد فاز او دې ما په خپل حکم باندې جنت ته پاره چې کوم دې داخلي دوه د اراده وکړه وې دا ډېر لوی کامیابی ده وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او د دنیا دا زندگی چې کومه ده دا خو محض یو کھیل تماشه ده او زما عزتمند علما دې پوری فرمای چې د هغه کامیابی راز چې کوم دی هغه د دنیا دا زندگی ده د الله مخې ته د ودرېدو راز چې کوم دی هغه د دنیا دا زندگی ده د یوم الحساب په میدان کې د ودرېدو راز چې کوم دی هغه د دنیا زندگی ده او د جهنم د خلاصۍ لپاره راز چې کوم دی هغه د دنیاوی زندگی ده اسما مخ کې مهارس کړو چې په انسان باندې مختلف عالم چې کوم دی راځي مختلف عالمونه چې کوم دی د تبادله کیږي او د دنیا ته راځي او چې کله دا انسان مړ شي او د قبر ته رخصت شي نو مونږ او تاسو داغه باره کې څه وایو مونږ د انتقال شو نو علما فرمایي چې انتقال څه معنا انتقل ينتقل انتقالا یعنی منتقدل د یو زینا د یو کور نه بل کور ته منتقدل کی د زمکه د پاسو او د منتقل شو د زمکه کور ته چې څنګه د لپاره د دنیا یو کور دی یو جهان دی دغه شانته د قبر د لپاره یو کور او یو جهان دی نو د انتقال معنی څه چې د منتقلی وشولا د تبادله وشولا لکه یو افسر په یو علاقه کې چې کوم دی د ګورنمنت نوکر دی او سرویس کوي 2 کال 3 کال هلته ډیوټي وکړه بیا د لوی افسرانو ته طرف چې کوم دی حکم جاری شو چې د دې افسر تبادله مونږه فلاني خار ته فلاني علاقې ته چې کوم دی وکړه اوس کده دې افسر زړه خی او کبدي دی واغه تبادله چې کوم دی کوي د ځان لپاره او دې واغه علاقې د ځان رسي ولی دې ماته ته داغه افسرانو دغه شانتي ما او تا الله پیدا کړیو او مونږ او تاسو د الله رب العزت د هر حکم محتاج او الله زموږه فیصله چې کوم دی د زمکینا د پاسه نه د زمکی لاندې ته وکړلا نو مونږ دا جرأت نشتا زمونږ دا طاقت نشتا زمونږ دا قوت نشتا او زمونږ سره نور څه وسایل نشته چې مونږ د دې خبرې نه انکار وکړو چې الله مونږ د زمکه د پاسه نه زمکه د لاندې ته نشو تللی نه یو تیارو مونږ له لږ شانتې مهلت راکړه الله وایي مهلت مې له ډېر درکړو الی اجل مسمى د یو وخت مقرره پورې چې کوم دی تاسو ته مهلت ملاو حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام یو ورځ د اسرائیل علیه السلام سره ملاقات وکړو او ملاقات کې ورته دا وی چې اسرائیل دا خلک ستانه شکایت کوي او شکایت څه ده چې ملک الموت ډایرکټ چې کوم دی راځي او زموږ روح قبض کوي او موږ د دنیا نه چې کوم دی وباسي او قبر ته رسي نو دا خو ظلم دی زیاتې دی هغه ورته یا نبی الله اے دا الله دوستا خلیل الله دا خلق په دې خبره باندې نه پوهیږي چې زه بغیر وارنټ نه بغیر د نوټس نه او بغیر د اطلاع نه چې کوم دی د یو انسان روح نشم قبض کولی د دنیا قانون دی چې یو سړی جرم وکړي مجرم شي نو هغه پسې چې کوم دی د تاڼې نه وارنټ راشي هغه گرفتار کړی شي تاڼې ته چې کوم دی پیش کړی شي بیا په هغه باندې مقدمه چلیږي عدالت کې پیشي کیږي او چې کله جرم په ثابت شي سزا ورته وکړي دا د دنیا قانون دی او د آخرت هم داسې قانون دی چې بغیر د وارنټ نه بغیر د نوټس نه بغیر د درخواست نه چې کوم دی یو انسان د دې دنیا نه نشي تللی هر انسان ته په خپل وخت باندې خپل مرګ نوټس ملاویږي هر انسان ته د خپل مرګ
نه مخکې د خپل مرګ درخواست کوم نه ملاویږي او هغه څنګه هغه داسې یو انسان دی عاقل شو بالغ شو واده وکړو بچی وشو نو دا بچی د دنیا ته راتلل دا د لپاره د مرګ ګنټي بجاو شو دا د لپاره د مرګ یو نوټس دی چې د جمدین الله جمدې پیدا کو او یو ورځ به بنده د دنیا راځي او د لپاره چې کوم دی خبردارې دی بیا یو انسان صحتمند دی دی بیمار شو په بیماری باندې پریوتو نو د بیماری هر یو لمحه د بیماری هر یو سکند د بیماری هر یو غنټه د بیماری هر یو هفته د بیماری هر یو میاشت د بیماری هر یو کال 360 ورځې دا د لپاره چې کوم دی د مرګ اعلان دی چې بندا ته کمزورې ستا فیصله الله رب العزت به د مرګ کوي نو د مرګ لپاره ځان تیار کړه یو نوټس ته ساده لپاره پدې کې ستا مرګ واقع کې دیشي او ډېر بیماران مو تاسو ولیدل په دې دنیا کې په خپل ژوندۍ کې چې بیمار شي او بیا ورته صحت میلاو نشي د آخرت په لار باندې روان شي نو دا د الله یو نوټس دی حضرت اسرائیل ملک الموت ارشاد فرمایي چې یو نارینا زنانه په یختو کې سپین ډکه ولګېدو د یو نارینا زنانه په یختو کې سپین ډکه ولګېدو نو دا سپین ډکه چې کوم دی د مرګ نشانی ده دا د الله د طرفه چې کوم دی نشانی ده دا د الله د طرفه اعلان دی دا د رب ذوالجلال د طرفه ندا ده دا د ملک الموت دراتلو یو نوټس دی دا د ملک الموت د فرشتي دراتلو د پاره چې کوم دی یو ذریعہ ده چې انسان ګورا وستا په یختو کې سپینډه کې ولګېدو نو ان قریب ته دې جهان نه رواني ځان بیدار کا نو حضرت اسرائیل علیه السلام فرمایي چې اے د الله خلیلا مونږ خو دومره نوټس دې خلکو لور کو مونږ خو دومره نوټس دې خلکو ته لیږو چې دومره به په دنیا کې هغه کیسی بجلی والا چاله نوټس نه لیږي تاسو ګورئ په دنیا کې کنه د دنیا مثال یو سړی میټرو لگاو بجلی کولاو کړلا دې بجلی استعمالي میټر کې پدې پسې چې کوم دې میټر چلیږي لیکن دې بل نه ادا کوي دې د بل د ادا کولو کوشش نه کوي بل یو مې اشراغه دې وای مړه پرې دوا بل مې اشراغه دې وای پرې دوا درېم مې اشراغه دې وای مړه ډک وایو بس لورا مې اش پسې نوټس راشي دا بل سره نوټس کی سری کړي نوټس کې ورته دالي کړي چې دا د موږ د بجلی والا طرف یو نوټس دی او خبردارې دی خبردار شه او زمون پیسې چې کوم دی هغه په وخت باندې ډکې کا او کډه کې دې نکړې ستانه به یو بجلی کټ شي میټر بدل نه مونږوسو او دویم دومره جرمانه به کو په سزا به کوم دی په جیل باندې به دنه نه کو نو دا د هغوی نوټس دی او بیا هم دې د هغې نوټس پروا نه کوي هغوی پسې بله میاشت بیا نوټس راولیږي دې بیا د هغې پروا ونه کړي هغوی پسې بله میاشت بیا نوټس راولیږي دې د هغې پروا ونه کړي نو بس بیا هغوی راشي بجلی هم ته کټ کړي اوچتې کړي او مقدمه پې دایر کړي وایي دا زموږ مجرم دی نو زما عزتمندو د الله د طرفه د انسان د بیدارۍ دپاره مختلف نوټسې چې کوم دی رالیږلې کېږي په مختلفو طریقو سره چې کوم دی دته اطلاع کیږي چې انسانا ته جهان فانی ته راغلی چې څنګه دا جهان فانی دی څنګه دا ځمکه اسمان فانی ده څنګه دا تخت و تاج فانی دی څنګه د دې زندگی فانی ده څنګه د دې خوشحالۍ فانی دي څنګه د دې صحت چې کوم دی ختمېدو والا دی دغه شان دی به یو ورځ ستا دا وجود هم ختم شي را بیدار شه
نو دا الله دا طرف خود په انتهایی نوټس مونږ او تاسو ته ملاويږي، لیکن مونږ او تاسو دا غي نوټس هیڅ قسمه سے جواب چې کم دی نه ورکو. رابطدار کی ګناه د خپل ژوندۍ بدلون نه راولو، د خپل ژوندۍ بدلون چې کم دی هغه په مال سره نه راځي، په اعمال سره راځي. په خپل ژوندۍ کې بدلون چې کم دی د الله او د الله د رسول په احکاماتو منلو کې او باغی پوره کولو کې راځي. د خپل ژوندۍ بدلون چې کم دی د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارکه طریقه باندې راځي. نن چې په دنیا کې څومره مهنت کیږي صرف د دې لپاره کیږي چې هر انسان د جهنم نه بچي، هر انسان د جهنم نه بچي او د جنت ته تلو والا جوړ شي، د تعلق د الله سره جوړ شي، د تعلق د دنیا نه کټ شي، د تعلق چې کوم دی د الله په ذات عالیه باندې جوړ شي او د تعلق د آخرت د هغه نه ختمېدونکي ژوندۍ باندې جوړ شي. نن موږ او تاسو غافل یو دلته. نو ما عرض کو چې الله رب العزت کامیابی چې کوم دی د خپل پیغمبر په مبارکو طریقو کې ښیښو دی. دغه مبارکې طریقې زده کول، د دغې مطابق زندگی تیرول، دا د هر مسلمان نارینه زنانه د دې وخت تقاضا ده. چې هر انسان د کامیابی تصور کوي چې زه د کامیاب شمه، زما آخرت چې کوم دی کامیاب شي، زما د آخرت زندگی دی کامیاب شي او زما فیصله دی الله د جهنم نه کټ کی جنت طرف ته دیوږي. نو دا هغه لپاره دا زندگی چې کوم دی دا مبارکه زندگی ده. اگر چې غیر یقینی ده، اگر چې بے فائدې ده، اگر چې نافایدار ده زموږ او تاسو په نظر کې، لیکن د عمل جزاء او سزا چې کوم دی په دې زندګۍ باندې ده. د عالم ابدان په زندګۍ باندې ده کامیابی وعده نشته، د عالم ارواح په زندګۍ باندې د کامیابی وعده نشته، د عالم باطن په زندګۍ باندې د کامیابی وعده نشته. د کامیابی وعده صرف او صرف د دنیا په زندګۍ باندې ده. د دې دنیا په زندګۍ باندې الله د کامیابی او د ناکامۍ وعده کړی ده. کچری دا دنیا دا زندگی صحیح تیر شولا نو د دې لپاره د کامیابی وعده ده، او کدا د دنیا زندگی خراب تیر شولا د دې لپاره چې کوم د ناکامۍ وعده ده. هذه جهنم التي كنتم توعدون. وی په دنیا کې انسانان تاسو بچي وولي، علماء ورته چغي وولي، تبلیغیان ورته چغي وولي، الله والا ورته چې کوم نه چغي وولي چې جهنم را روان دي، جهنم شته دي، د جهنم عذابات داسې دي. تاسو وایي چې جهنم کوم ځای دی، جهنم پکې لا چار علی غلې دي. نو الله وی هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هغه جهنم دی چې د کوم جهنم ستاسو سره الله په دنیا کې وعده کړو، او هغه ډیر سخت ځای دی، وساعت مسیرا، ډیر بد ځای دی. او د قیامت په ورځ باندې با د دې دنیا دا کافران، د الله نه منونکي انسانان، د الله پیغمبران چې نه مني، د الله کتاب نه مني، مسلمانان نه مني، د قرآن احکامات نه مني، د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمان نه مني، د مسلمان زندګۍ د کوم نه سپک ګوري، هغه کافران خلق په د قیامت په غلوې ورځ باندې د الله په دربار کې چغې کی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کاش کې موږ کلمه وایلې او مسلمانان شي. او دا یاد ساتئ د کافر لپاره دایمي جهنم دی او د مسلمان لپاره عارضی جهنم دی. کافر چې مړ شو د مړ سترګې پټېدو سره چې کوم دی جهنم ته داخل شو،
او بیا به همیش همیش خالدین فیها ابدا دا همیش همیش د پاره به کوم دې جهنم ته الله داخل د کافر د پاره د جهنم نه دراوتو سلانه سبیل نشتا کافر چې څنګه مړ شو د جهنم ته داخل شو او دې بیا خامخا چې کوم دې همیش همیش الله په دغه جهنم کې سوځي عذابونه ورته ملاويږي لیکن راوزی به نه راوتو ټول لارې ورته باندې شي یو مسلمان دی چې مسلمان به الله د مرګ نه رستو ډایرکټ جهنم ته نه شي ډایرکټ د جهنم عذاب په الله نه نازلې په قبر کې مو سره حساب کتاب کیږي مر ربک ما دینک من نبیک ما بحق هذا الرجل دا ته پوښتنه وتی کیږي کدی کې څه کمې کوتایو بیا به د قبر عذاب په مسلط کیږي په قبر کې څومره عذابات دي بیا به د حشر میدان ته ځي د حشر په میدان کې به حساب کتاب ورغی او چې کله په د باندې هغه خپل جرم چې کوم دی ثابت شو د دنیا د زندګۍ بیا په الله د جهنم سزا کوي یعنی د هغه ورځې پورې دته مهلت دی چې کله په د باندې فرض جمعه عائش شو سزا په او خدلا جهنم ته ور داخل شو نو دا دایمي جهنم نه دی د جهنم دا دخول د جهنم د داخليدل د مسلمان لپاره دا دایمي نه دی بلکې د یو وخت لپاره د یو ټیم لپاره د یو مدت لپاره د یو زمانه لپاره لیکن نامعلوم هغه څومره زمانه ده هغه څومره مدت دی هغه څومره ټیکانه څومره چې کوم دی د الله تر طرفه وخت دی هغه الله ته معلوم نه موږ تاسو ته نه معلوم لیکن بیا به هم راوځي دا خپل بد اعمالو دا خپل دنیاوی زندګۍ دا غبط تیرېدو دا خپل ګناہوں په پاداش کې بده جهنم ته لاړ شي لیکن ان قریب دې امید دې چې الله به تیراو باسي او دا په سو جواب دا صرف او صرف د لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې په وجبان چې کافر دا نه وایي داغه لپاره جهنم دائمی عذاب الله مقرر کو او مسلمان دا ویلا لیکن پنا فرمانے کی زندگی تیر کړلا داغه نافرمانو سزا ورته په جهنم کې میلاو شولا او د دې کلمې په برکت باندې الله د جهنم نه اورز راو باسو او جنت ته داخل او بیا زما عزتمندو دیو مسلمان د پارا یو ادنا جنتی اعلانا ادنا یو داسې د اعمالو په لحاظ سره کمزور جنتی چې کروڑها عربونو کلونه چې کوم دی په جهنم کې په عذاب کې تیر کړل او بیا الله رب العزت راو باسو او جنت ته داخل کو د داسې ګناهګار جنتی د بارا الله څومره جنت غل ورکړي لسچند د دې دنیا پاکستان نه هندوستان نه ملیشیا نه انډونیشیا نه جاپان نه امریکا نه دا ټول خطه دا ټول ازمکا دا ټول کائنات چې په دې باندې څومره بادشاہان مقرر دي په دې کې څومره بادشاہان چې کوم دي ژوندۍ تیري او د دې رغبه چې څومره ده د دې یوې دنیا لس چند دنیا برابر ولا الله چې کوم دی هغه ادنا جنتی لا الله په جنت کې مقام ورکړي نبی تاسو سوچو کوي اعلی جنتی له الله څومره مقام ورکړي د اعلی جنتی به الله په نسبت کم مقامي دا خو د هغه ادنا جنتی د ګناهګار مسلمان مقام دی چې لسچند دنیا په حساب سره چې کوم دی ته جنت ملایويږي نو چې کوم انسان په دنیا کې د الله حکمونه د نبی په مبارکو طریقو باندې تیر کی د الله حکمونه د نبی په مبارکو طریقو باندې جوړ کی د الله حکمونه د نبی په مبارکه طریقه باندې اومني د الله حکمونه د نبی په مبارکه طریقه باندې چې کوم دی داغه زندگی جوړ شي او د پداسي حال کې د دنیا نه لارشي چې د الله راضي نو سوچو کہ جداغت پارا با اللہ رب العزت سم مقام کے خودی په جنت کې
لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هغه انعامات، هغه اکرامات، هغه خواهشات، هغه مبارک زیونه، هغه محلات چې الله نه ما سوا د هغې تصور د انسان په زړه کې نشي راتلی، د انسان سترګو نه دي لیدلي، د انسان غوږونو چې کوم دی هغه نه دي اورېدلي. یعنی هغه لا تعداد انعامات، هغه نه ختمېدونکي انعامات، هغه مبارک انعامات د یو اعلی جنتی دپاره الله رب العزت تیار کړي دي په جنت کې. نو زما عزتمنو د هغې زندګۍ انحصار په دې دنیاوي زندګۍ باندې دی. هر انسان کامیابېدل غواړي، څوک د مال په لاره باندې کامیابېدل غواړي، څوک د اولاد په لاره باندې کامیابېدل غواړي، څوک د شجاعت په لاره باندې کامیابېدل غواړي، څوک د عزت په لاره باندې کامیابېدل غواړي. لیکن کامیابی الله په دې شیزونو کې نه ده کېښودې. د کامیابۍ او د ناکامۍ دارومدار دا د نبی مبارکه طریقه ده. د کامیابۍ او د ناکامۍ معیار دا د مبارک نبی مبارکه طریقه ده. که ته کامیابېدل غواړي دا مبارکه زندگی به زده کوې، که ته کامیابېدل غواړي په دې مبارکې زندګۍ به خپله زندگی جوړی، که ته کامیابېدل غواړي دې مبارکې زندګۍ ته به خپله زندگی حواله کوې. کینې کامیابي نشته، د مال په لاره باندې کامیابي نشته، د اولاد د کثرت په لاره باندې کامیابي نشته، د عہدو په میلاوېدو باندې کامیابي نشته، د لوی سلطنت په بادشاهت باندې کامیابي نشته. که چېرې وې زما عزتمندو ډېر مثالونه زموږ او ستاسو په احادیثو کې، په قرآن کې او د دین په کتابونو کې چې کوم دی ذکر دي، تاسو لږ شاندې مطالعه وکړئ. که چېرې په دې لارو چارو کې په دې طریقو کې کامیابي وې نو هغه خلک په کامیابي شوي وو. مونږ او تاسو خو هېڅ هم نه یو، مونږ او ستاسو سره څه دي؟ هېڅ شی زمونږ او ستاسو خپل نشته، دا هر څه د الله دي. نو که کامیابېدل غواړئ، د کامیابۍ تصور په زړه کې اچول غواړئ او دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ، معیار یې څه دی؟ هغه د نبی مبارکه طریقه ده. او نن د دې دپاره شب و روز محنت کېږي، د دې دپاره انتک محنت کېږي، د دې دپاره چې کوم دی خپل مالونه خلکو چې کوم دی قربان کړل، د دې دپاره خپل جانونه قربان کړل، د دې دپاره خپل اولادونه قربان کړل، د دې دپاره خپل تجارتونه او کاروبارونه قربان کړل چې زما په زندګۍ کې چې کوم دی د الله مبارکه طریقه راشي، د الله د نبی مبارکه طریقه راشي. زما زندگی د الله د نبی په مبارکه طریقه باندې جوړه شي. نو چې څوک د دې لپاره محنت کوي، د دې لپاره سعی کوي، د دې لپاره کوشش کوي، د دې لپاره تهیه کوي او د دې لپاره انتک محنت کوشش کوي، الله په لارې کولاوي او د هغه د کامیابۍ الله وعده کړې ده. او زما عزتمندو داسې هم نه ده چې یو سړی په دنیا کې محنت وکړي، د نبی په مبارکه طریقه باندې زندگی تیره کی او د سره الله د ناکامۍ وعده وکړي، داسې نه ده. سورہ یاسین کې الله فرمایي فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، چې په دغه ورځ باندې په هیڅ چا باندې به په یو نفس باندې به الله ظلم نه کوي. شیئا دا یو څیز نه، د یو څیز نه په ده باندې ظلم نه کېږي. کچری دا مبارکه زندگی اختیار کړې ده، خپل زندگی د خپل نبی په مبارکه زندگی باندې قربان کړې ده او دا هغه په مبارکه زندگی باندې په دنیا کې زندگی تیر کړې ده، نو تصور هم نه پیدا کیږي چې الله د ناکامۍ اعلان وکړي. الا ما کنتم تعملون کې علما فرمایي چې دا صرف د هغه خلکو دپاره ده چې کوم خلکو په دنیا کې څنګه عمل کو د هغې مطابق جزا او بدله ورته میلاوي. نو چې یو سړی دیندار وي، پرهیزګار وي، یو سړی چې کوم دی د الله احکامات د نبی په مبارکه طریقه باندې پوره کولو والا وي، نو د ده د کامیابۍ اعلان الله په دنیا کې کوي. تاسو وګورئ که نه، وایي د پلاني عالم سره زما محبت دی، د پلاني ولی سره زما محبت دی، د پلاني سړي سره چې کوم دی هغه ډېر په ما باندې ښه لګي. دا څه وجه ده؟
دا وجه دا چې هغه د الله فرمانبرداري، هغه د الله اطاعت گزاري، الله دا هغه خپل ځان د الله مطیع او فرمانبردار جوړ کړی وي. نو بیا ندا راځي د اسمان نه حضرت جبرئیل علیه السلام ته الله فرمایي اے جبرئیل زه په دنیا کې د خپل بنده ناراضي یم، د زه راضي کړی یم او ما د ده د رضا اعلان کړی دی، ته مو سره محبت وکړه. جبرائیل علیه السلام وی یا الله ما مو سره محبت وکړو. الله ورته وی چې ما مو سره محبت وکړو، تا مو سره محبت وکړو. وس آسمانی دنیا ته لاړ شه او په چغه باندې دا اعلان وکړه چې انسانانو پلانی انسان سره الله محبت کوي، د پلانی انسان سره الله مینه کوي، زه مو سره مینه او محبت کوما، ولې چې د الله مطیع او فرمانبردار دی. نو اے د تمام جهان انسانانو تاسو چې کوم دی دا سره محبت اختیار کړئ. نو دا هغه خلق په زړونو کې الله دا هغه محبت واچي. ځکه موږ تاسو وایي یاره دا پلانې سړی را باندې ډېر دیندار دی، پرهیزګار دی، مطیع دی، دا پلانې عالم زما د زړه سر دی، زما د سر تاج دی، دا پلانې ولی په دې کې ما د الله ښکاري، د ده سره زما ډېر محبت دی، دی په ما باندې ډېر زیات ګران دی، دی په ما باندې ډېر زیات چې کوم دی ښایسته لګي. دا څه وجه ده؟ دا وجه هم دغه ده چې الله په اسمانونو کې د هغه د کامیابۍ اعلان کړی، د کامیابۍ اعلان د هغه په اسمانونو کې شوی او په دنیا کې هم الله د هغه د محبت اعلان وکړي او دی په داسې حال کې دنیا نه لاړ شي. نو الله وی ادخل الجنة فقد فاز، د دې لپاره د جنت فیصله وشوله او دا ډېره لویه کامیابي ده. فقد فاز فوزا عظیما، دا ډېره لویه کامیابي ده د الله په نسبت باندې. الله رب العزت زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ استاد تفصیلات ګناهونه معاف کړي او الله رب العزت زموږ دا مختصره زندگی چې ډېره بهترینه زندگی ده، الله یې د غفلت د خوب نه چې کوم دی موږ تاسو را بیدار کړي او دا مختصره زندگی دی الله د حکمونو مطابق د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارکه طریقه باندې جوړول والا باغی باندې بیا د زندگی تیرول والا موږ تاسو جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت